الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سورة التوبة 71 نمبر آیت. په دې 71 نمبر آیات کې د مؤمنانو حکم ذکر کیږي چې مؤمنان وایي څه شي ته تعریف یې څه دی، دویم د مؤمنانو علامات څه دي او دا د ډره د چا ده. بیا د هغې دپاره حکم ذکر کیږي چې د دې الله تعالی دوی دپاره څه شی تیار کړی د صبر ورکوي هغه ذکر کیږي. د دې نه مخکې د منافقانو بحث په تفصیل سره وشو او د هغې هغه تخفیف اخروي تخفیف دنیاوي هم ذکر شو. هغه مستقله ډله ذکر شوه چې منافقان سړي او ښځې دا دواړه په منځ کې ځان له مستقله ډله ده. اوس د هغې په مقابل کې دا ذکر کېږي چې مؤمنان چې کوم مخلصه مؤمنان د خپل منځ کې ځان له ډله ده. نو داسې ووایه چې په دنیا کې غټې ډلې دا درې شولې، یو ظاهري ښکاره کافران شو، یو منافقان شو چې د اسلام اظهار کوي، د اسلام ځینې خبرو باندې عمل کوي لیکن ځینې نه بیا انکار کوي او په ښکاره د اسلام دعوه کوي او د ایمان دعوه لري. یو دا خلک شو او باطن خراب، او دریم هغه چې مخلص مؤمنان دي، د هغوی عمل کردار هر څه د اسلام موافق دي، دا مخلص مؤمنان شو. نو ظاهري لیبل اگر چې منافقانو باندې هم د اسلام دی لیکن دنه چې د دوی باطن ته چک کړي، د دوی اعمال کردار اخلاق وګوري، د دوی د ژوند اهداف وګوري، نو هغوی لاره ځان لره. او مؤمنانو باندې هم لیبل د اسلام او د ایمان به لګېدلی وي لیکن د دوی کردار چې وګوري نو اوریجنل چې کومه دعوې ده همدغه شانته کې باطن یې همدغه شانته کې دی. نو د باطن د چک کولو سره پته ولګېدله چې مؤمنان سړي مؤمنانې ښځې دا ځان لرله، د منافقانو ګداري نه دي او دوی به د منافقانو شانته کې ژوند هم نه تیاری، د هغوی نه متاثره کېږي هم نو دوی ځان له شرعي احکام د مستقل چې وروسته به ځای په ځای باندې ذکر شي. الله تعالی وایي والمؤمنون والمؤمنات، مؤمنان سړي مؤمنانې ښځې، بعضهم اولیاء و بعضې د دوی نه دوستان د بعضې نور دي. مخکې د منافقانو بحث چې کېده هغې کې داسې ویلي چې بعضهم من بعض، بعضې چې دي دا شمار د بعضې نورو نه دي. هلته کې د اولیا ټکی ورسره نه و او دې ځای کې د اولیا ټکی ورسره هم راغی. تفسیر قرطبي ذکر کړی دی چې په دې کې یو باریکه نکتې ته اشاره ده. هغه نکته دا ده چې د منافقانو چې کومه ډله ده مستقله ډله ده چې کافرانو نه هم ځان جدا شماري لیکن مسلمانانو کې هم پوره شامل نه دي. د دغې ډلې او د دغې جماعت ظاهري اتفاق چې کوم تاسو د هغوی اتفاق او اتحاد او ملګرتیا یې نه وي، نو دا د دې بنیاد چې کوم دی نو دوه څیزونه دي: دنیایي مفاد او خانداني اشتراکیت، چې خاندان به یې وي یا به د دوی دنیاوي مفاد چې کوم دی دنیایي اغراض او مقاصد دا به یې وي. دیر اخوا د دې منځ کې هېڅ اتفاق او اتحاد نشته. نو چې کله دوی د ملګرتیا او د رايوځای کېدو مدار چې کوم دی هغه دنیایي مفاد شو، نو د دې کې یو څو خبرې په دې پسې متصلې معلومې شولې چې کم تعلقات او کم اتفاق په دنیایي مفادو باندې مبني، هغه اتفاق او هغه ملګرتیا د عارضي مستقله نه وي. چې د کومو خلکو تعلق دنیا په اعتبار سره دی نو دغه اتفاق او دوستانه د دوی کامل او مضبوط نه دی بلکې د عارضي او ناقص دی. څه وخت پورې به وي چې کله هغه مقاصد د دوی سر ته ورسېږي نو لارې به بیلوي بیا، او یا دا چې یو کس مقصد کېده دغه بله هغه نه کېده نو بیا به هم لارې بیلوي. نو داسې ووایه چې د دوی دا ملګرتیا بیخي فاني او عارضي ده، مستقله نه ده، پخه نه ده. پخه به هله وی چې په زړه کې په ظاهر باندې په هر ټیم کې د تعلق قایم وي. نو هلته کې من بعضهم من بعضین ذکر کړي چې ښکاره جماعت یو دی خو منځ کې مینه محبت نشته. دې ځای کې الله تعالی وایي چې بعضهم اولیاء بعض، بعض دین دوستان د بعض نور دي، یعنی دوی په زړونو کې دنه محبت موجود ده، ظاهري مقاصدو لپاره نه دی یو شوي لکه څنګه چې نیټ او داسې نور اتحادونه یو شوي دي. ظاهري تعاون او ظاهري مقاصدو لپاره د دوی ملګرتیا نه ده بلکې دوی په زړونو کې د یو بل لپاره زبردست مینه او محبت پروت دی.
او د کومه مینه محبت چې د زړه سره تعلق لري د دنیوي مفاد سره تعلق نه نو دا دایمي سلسله دا مستقلی او دا فائداري دا کار ور کوي دا عارضی او ناقص نه بیا نو دې یو لنډه مسله معلومه شوله چې د مؤمنانو ملګرتیا دا مستقل دا کامل دا صحیح ده د منافقینو جماعت او د هغوی ملګرتیا عارضی ر سورزو د پاره به بیا بیلاری بیلی کړي ځان بیا خوشي ایو بل ته بل خوشي نمونه وي الله یامرون بالمعروف دی حکم کوي یو بل ته د نیکی کولو د دوستانه وجه ذکر کیږي چې د دوی دوستانه د خپل منځ کې د مؤمنانو سړو د مؤمنانو زنا خزو د کم زګین نه ده ځکه چې لار او منظر یو دی او لار منظر کې یو خبردار چې امرون بالمعروف دی حکم کوي یو بل ته د نیکو معروف تعریف مخکې من کړی او چې خبره چې کم د شریعت موافقي هغه ته حکم کوي چې د عملي کوي وینحون عن المنکر یو دی باندې کول کوي د بدونه کم کار چې د شریعت مخالف منکر هغه ته ویل کېږي چې مخالف د شریعت هغه نه بده یو بل منی کوي بیا منی کول چې کم دی په حدیث کې تشریح وضاحت دي سي کامل منی کول په دې آیت باندې کامل عمل دي سي کامل ایمان ده چې په لاس سره منی کوي کله لاس وسینه کېږي درمیانه ایمان ده چې وینا وسره وکي وینا وته وکي چې دا کار ناجایز دي دا مکو او د مسله باندې پوي ادنا کمزور ایمان دا د دغه مجرمانو نه لارې بیلې کې بایکاټ وسره وکي دغه سره د ژوند معاملات چې کوم رشتہ داریان دي دغه شان غم خادیان قصې پسې چې څومره مشترک دي هغه دي ختم کی چې هر ته اسلام باندې عمل نه کې دا حکم شرعي دی او ته مخالف چې کله ته مخالف نو زموږ لارې بیلې شولې نو دا بایکاټ د درېمه طریقه شوله بده کې کامل اولنې دی چې بلا سره منشي بخله سره وینا درمیانه ایمان دی بایکاټ کمزور ایمان دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله وسه د بایکاټ هم نه کی اگر که دی وای چې دا کار ناجایز دی په خپل نم کوي لیکن د بایکاټ د نکول په وجه باندې نبی علیہ السلام فرمایي چې د بازار کې د اوري د دانې برابر ایمان هم پاتې نشو نبی علیہ السلام د مخکینی قومونو ذکر هم کوي په دې باره کې چې تشابهت قلوبهم کم آیات چې د باره کې نازل شوی دی هم دغه بنیاد باندې داسې وشوله چې خلق کم مجرمانو به ګناونه کول کم ګناګار نیکانو به ټیک دعوت ورکاو چې دا کار ګناه ده دا کار مکوه لیکن کله به چې مجرم هغه کار دوباره کاوه د نیکانو خلکو به بایکاټ نه کولاري به نه بیلولې نو سزا یې دا شوله چې الله تعالی رضی ضرورت یو بل په شان کې کړو یو بل په شان کې بدی انداز باندې چې کم نیکان خلکو نیکان دې ته ویل کېږي چې نیکو مینه بلري او د بدونه به نفرت لري او نو د دې ضرورت د نیکو مینه ختم شوه د بدو نفرت ختم شو نو دې ضرورت د فاسقانو پاجرانو په شان کې شو چې کله زرونه یو شان کې شو نیکان به طریقه باندې ختم شو د معاشرې نه بیا باغې باندې اجتماعي عذابونه شروع شو کله به شکلې ورانې دلې کله به قحطونه راتلل کله به ځمکې راخکل او د مختلف مصاري به دې باندې بیا را شروع شو نو دا نهي عن المنکر چې کوم دی دغه درې طریقې دي ينحون عن المنکر کې دغه درې اصول یا ساتي ويقيمون الصلاه قائمي منز اقامت د منز چې کوم دی د ته ویل کېږي چې دا منز د قائمولو لپاره مستقل اداره موجوده اقامت د صلات د چې د خلک موجود د جګه منز بل مازی د خلک نه پریدي او خلک مسترابلي اسلامی نظام او شرعي نظام کې همدغه مسله د کم چا منز قضا نو اسلام د هغه د پر خپل دفعات خود لري هغه مطابق درانی ولکې نو اقامت د صلات به ال قائميږي ال به موجوده چې کله اسلامی نظام موجودي ځنې عام خلکو خیال دا چې اقامت د صلات به دا به منځ کول ته ویل کېږي هغه ادا د صلات دغه ځان لشي ادا د صلات ځان لای اقامت د صلات ځان لای اګه څنګه قرآن کې الله وی وان اقیم الدين تاسو دین قائم کی نو دین قائمول هم دغه د چې تاغید لپاره نظام جوړ شي اسلامی نظام قائم شي او شخصي عمل سره اقامت د دین ناراضي په دې وجه باندې کوم خلک ځان سړی کوي د سر او د مال قربانیان کړهونه تیري شوګری کوي چې اسلامي نظام ناپیښ شي دغه لپاره مهنت خبرداري خرچي هم دغه لپاره چې دی غواړي چې په دین باندې عمل وکي وان اقیم الدين آیت باندې عمل وشي د اصلي ونی شوی نه د چې یو غیر ضروري کار شروع کړي د بیا د ضرورت نه ایواز په منځ باندې مخ خلاصېدل خو دوی اس زیاتی کار شروع کړي د خبرې به کې نشته دي بلکې دا د ایمان بنیادی خبره ده نو اقامت د صلات ته ویل کېږي چې د لپاره مستقل نظام د منځ موجود دی ويؤتون الزکات ورکای زکات
ويطيعون الله او تابعداري کوي د الله تعالی او رسوله د رسول الله په نور خبرو کې منځ او زکات په خپل معنی ذکر شو او دغه شان کې امر بالمعروف نهي عن المنکر چې کوم د دعوت بنیادی شعبې دي هغه هم ذکر شو د دین علاوه په ټولو خبرو کې چې د الله تعالی او د رسول خبره اوري مني نو دا صفاتونه چې بچا کې هغه ته مؤمن وي او د صفاتونو والا خلق خپل منځونو کې دوستان هم جوړيږي دا آیت په دې خبره باندې دلیل هم دی چې کوم خلق په دین او شریعت باندې عمل کوي دا خلق منځ کې په تعلق او محبت قائمي کوم خلک په دین او شریعت باندې عمل نه کوي دا خلکو تعلق قائم پاتې کېدی نشي نو دین دا مسله واضح شوله چې کوم خلک د خاوري په سر باندې د قومیت په سر باندې د جبو په وجه باندې هغه یې جماعتونه جوړ کړي دي خو منځ کې دغه خلکو د اسلام او د دین او د شریعت او د دیندارۍ د امانتدارۍ هیڅ ذکر نشته دغه جماعتونه هم ناقص دي د هیڅ حیثیت نشته او د دې په منځ کې محبت قائم نه محبت بنئ محبت په اله قائميږي چې په دین او شریعت باندې عمل وکړي او دا مسله د یو بل آیات نه هم معلومیږي چې کوم کسان ایمان لري په الله تعالی باندې نیک اعمال کوي موږ کوي زکات ور کوي سيجعل لهم الرحمن ودا الله تعالی پر دوی لپاره مینه او محبت پیدا کی خپل منزل کې بل سره به مینه پیدا شي نو مینه محبت سیوا کېدل دا علامه ردی خبر د خلک بشریت باندې عمل کوي او کله کوم نفرتونه بغضونه ډېرېدل دا ردی خبر دلیل چې د خلک په شریعت باندې عمل نشته دی نو الله تعالی منځ کې بغض پیدا کو لکه يهود او نصارا مبارک الله تعالی فرمایي چې کله په آسماني کتابونو عمل نکاو نو موږ دوی په منځ کې دشمنیان را پیدا کړل دشمنیان د الله تعالی د عذابونو نه لوی عذابونه دي اولئک دا کسان سيرحمهم الله الله تعالی برحم کی بدی بانی ان الله یقینا الله تعالی عزیز حکیم غالب او حکمت والا دی عزیز حکیم دوا صفاتونه د الله تعالی ذکر شو د مؤمنانو د ملګرتیا د هغوی علامات دا غوی د پاره د بشارت ذکر کول نو ورس چې سرحمهم الله دا د غوی د پاره بشارت چې الله به خامخ رحم کوي د دې نو ورس دوه صفاتونه ذکر شو چې ان الله عزیز حکیم الله تعالی غالب او حکمت والا دی دا صفاتونه د مخکینی مسائل د پاره مستقل دلیل شو چې الله تعالی مؤمنانو سړو ته مؤمنان خود ته پورا بدلی د دوی د اعمال ور کوي ابدی کې به هیڅ کوتاهی نه کوي ولی زګج الله تعالی غالب دی په هر شی باندې په هر سامان لاس بر دی نو دا کار هم کول چې دی خلکو له پورا بدلی ورکی او حکیم حکمت والا دی نو که د مجرم په حال راوننیو نو بده کې د الله تعالی حکمت که په حال سره په دین او شریعت باندې عمل کوي او په حال لکه غونه کې سخت مشکلات مخې ته موجود دي دا د خبرې دلیل نه دی چې دا سړی په ناحق باندې دی بلکې بده کې د الله تعالی حکمت بده کارونو کې د الله تعالی حکمت وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعده کړل الله تعالی د مؤمنانو سړو د مؤمنانو خذ سره بارانی آیات کې ذکر شوی چې سرحمهم الله الله تعالی په دې باندې خامخا رحم کوي اوس دې آیات کې دغه رحم ذکر د څه قسم رحم دی نو الله وعد الله المؤمنین الله تعالی وعده کړی د مؤمنانو سړو سره والمؤمنات د مؤمنانو خذ سره جنات د باغونو تجری چې بایږي به من تحتها الانهار لاندې هغه نه نهرونه دغه باغونو لاندې به نهرونه بایږي نو دې څنګه کې یو سوال معمولی غونې اعتراض خلک نقل کوي به جواب کوم چې تفسیر یسر هم نقل کړي دي هغه دا چې کړ د باغ لاندې پټي نهرونه بایږي نو دغه نهرونه څه فائدہ بیان نه هغه د لپاره به ته کوی کنه کته کسان چل بکې نو بده وجه تفسیر بیزاوی نور تفسیرونه لیکل ذکر کړی دي جلالین چې دا باغونو لاندې نهرونو بيدلو معنا دا چې د باغونو د ونو او د بنگلو لاندې بيږي دا یې څنګه نه ده د دې دا معنا نه ده چې ناغي د زمکه د تل لاندې بيږي دا معنی نه ده نو سوال دي چې نشرات لري نو داغه د بنگلو د ونو لاندې باندې نهرونه بيږي خالدین فیها دی به همیشه بدغه کی بدغه باغونو کې به همیشه الته نه خزان شته نه مرګ شته نه زور ظلم غصب شته څوک د نه به زور والی مرګ هم ناراضی نه بده وجه باندې مستقیل وسړی بده کې ناس ومساکن کورونا طیبه پاک کورونا به خلکو ته ملاوي شي فی جنات عدن فباغونو د وسیدلو کې دا باغونه به د وسیدلو باغونه نو بده د وسیدلو باغونو کې به دا کورونا ملاوي کې دا نهرونه به همي ورضوان او رضامندی من الله د الله طرفنا اکبر ډیر لوی ده
دا خو د باغونو ذکر او د نعمتونو ذکر چې دا به میلاو شي، لیکن دغه باغونه او دغه کورونه او دغه نهرونه نه اوچت او لوی سیز د الله تعالی رضا ده، او د الله تعالی رضا ورته خلکو سره مستقیل ورسره الله تعالی به مستقیل راضي. نو ټول د لوی نعمت د الله تعالی رضا ده، د الله رضا کله حاصل شي نو هر شی په خپل معنی حاصل شي، او د الله رضا حاصل نه شي نو بیا هیڅ شی هم لاس ناراضي. ذلك هو الفوز العظیم، دا کامیابی لوی ده، د الله رضا حاصلول دا لوی کامیابی ده. دغه پس د ورستنی نعمتونه د هم لوی سيزونه دي، خدای الله تعالی د رضا نه لوی نه دي. نو دا آیات چې کوم دی دا حصہ د آیات ته ذلك هو الفوز العظیم، در هغه ټول کافرانو او د اسلام دشمنانو جواب دی چې کوم خلک وایي چې په اسلام باندې عمل کول سره کله دوی وایي چې دا اقتصاد ته رکاوټ جوړیږي دي، کې کله دوی وایي چې په دې کې د شخصي ازادۍ خلاف اصول دي هغه مصیبت جوړي، کله کله وایي چې د حقوق بشر خلاف دي. دغه ټول اعتراضونه یو طرف تکا، لیکن بدین او شریعت باندې عمل کول چې دې ته د الله تعالی رضا حاصلېږي، پاک کورونه په حاصلېږي، باغونه او دغه لاندې نهرونه په حاصلېږي، او دغه لوی کامیابی ده. نو دوی چې کوم شي د کامیابی وایي هغه کامیابی په حقیقت کې څه کامیابی ده، هغه ځان له غلامی ده او ځان له عذاب لپاره الله تعالی عذاب ته دعوت ورکول دي، نو کامیابی نشو. اگر چې تفصیلی جوابونه چې کم دي په نور زګونو کې به ذکر شي چې په دنیا کې کم نظامونه رایج دي، جوړ شوي نظامونه دي د هندوانو د هریانو د دې خلکو نه علاوه چې کم نظامونه جوړ شوي دي په یورپ کې بیا دنیا ته هغه خودلې شوي دي مخکینی دور کې، او په ټوله دنیا باندې تقریبا د اسلام خلاف دغه نظامونو تسلط هم موجود دی. نو په هغه نظامونو کې هم دغه اصول دي، څوک د انسان د ژوند اخري هدف د شخصي ازادي حاصلول دي، سړی د کوره وځي او سي بڑا باندې جوړیږي د سې کوي د رامنې کول سوکې نه وي، دا د انسان د ژوند او د انسان د ژوند اخرنی هدف ته مقصد دی. څوک وایي چې نه د انسان د ژوند هدف چې کوم دی دا د ژوند سہولیات پیدا کول په پراخه پیمانه باندې هر څومره چې د هر ځګین نه حرام او حلال نه بغیر دایته به وینه ګوري. نو هغه د دې مقصد د لپاره یو اشتراکي نظام جوړ کړل چې هغه د سوشلیزم ویل کېږي. سوشلیزم کې اصول دا د ټول خلک به سرکار لکار کوي، سرکار به ټول شیزونو باندې قابضي، د چا خپل ذاتي شیز نه، او بیا دغه سرکار به خلکو د ضرورت مطابق لږ شیز ورکوي خپل د خپل مرزي مطابق. نو بده کې به داسې چې مالدار غریب هیڅ شی په کې دی وای نه، او دوی وایي دا د ژوند مقصد دی. د دې د سوشلیزم ویل کېږي اشتراکي نظام، کم چې بروس کې سوق کې نافذ او بیا ناکام شو، چاینا کې سوقتونه کې وو، پاکستان کې هم څه زمانہ کې دی قاډي منډي خلکو والی بیا به جنگونه باقاعده وش بیا ناکام شو. بیا دغه د روسته چې کم دی کمونیزم دی او دغه شان د کې لیبرالایزم، دا نظامونه خپل اصول لري، دغه اصول د اسلام خلاف دي، او دغه خپل ژوند خپل اهداف هغه ذکر کړی دي، د اهداف دي، لیکن د شریعت اهداف هدف دا دی، شریعت دې ته ویل کېږي چې من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هغه سړی چې جهنم نه ځان خلاص کړي په نیکو اعمالو سره او جنت ته داخل شي دغه کامیاب شو. کامیابی دغه څه ته ویل کېږي. نو موږ وایو د ژوند مقصد دغه دی، او د نورو ازمونو والا اهداف نور دي. نو زمونږ او د لارې بیلې بیلې دي، لہذا دغه خلک په اسلامي دایره اصول کې د مسلمانان شمار نه دي. اگر که ځینې کارونه د مسلمانۍ هم کوي، لیکن چې په نظام کې زموږ سره عقیده بدله ده او د دې عقیده نظام او د دې د عقیدې زموږ د اسلام او د اسلامي نظام او د عقیده سره ټکراو شته دي، نو دا قطعي مسله ده چې په دې خبره دي مسلمانان اسلام نه بهر دي، ځکه دا د اولا او د خلاف اولا بحث نه دی، بلکې دا بنیادی د ایمان او د عقیدې بحث دی. نو الله وذالک هو الفوز العظیم، دا کامیابی لویه ده.